عزتمندو مسلمانانو تاسو خو دا ویډیو ګورئ د دې بچي د خپلې مور سره څونه محبت دی خو د خپلې مور هم دې بچي سره ډېر محبت کړی چې کله دا بچی د مور په خېټه باندې و دې مور به په تکلیف سره ګرځوو او چې کله دا ماشوم پیدا شو نو دغه مور دغه بچی به خپلې سینې ته نږدې کړی او دغه بچي چې به کله میچیازې وکړي نو دغه بچی به هغې لون ځای کې به په خپله سملاسته او دا بچی به وچ ځای ته راواړو او کله به ورته پرتوګ بدلو څونه خدمتونه یې کړي څونه میچیازې ولې انځلي لیکن ما او تاسو دې نه ناخبره الله جل شانه په قرآن کې فرمایي وبالوالدین احسانا ولذي القرب واليتامى والمساکین وابن السبیل الله جل شانه فرمایي چې تاسو دو مور او پلار سره حسن سلوک وکړئ هغوی سره د احسان معامله وکړئ نن موږ خپلو موریانو ته خپلو والدینو ته څونه ردې بدې وایو زه مړې ته په څه پوهېږې او زه په هر څه پوهېږم د دواړو جهانو سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریو کسانو باندې الله جل شانه جنت حرام کړی دی په هغې کې یو د والدینو نافرمانی کوونکی دی عزتمندو څوک چې د والدینو نافرمانی کوي همیشه یې کوي نو د باندې الله جل شانه جنت حرام کړی دی یو صاحب د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم لراله یا رسول الله ما نه ډېره غټه ګناه شوې حضور پاک صلی الله ته فرمایي آیا ستا مور شته دی او زما مور شته دی وي د خپلې مور خدمت وکړه دا ګناه به د الله جل شانه معاف کړي د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د ماسخوتن په مانځه ولاړ وې او ما ته مور اواز کړی وې یا محمد یا زما بچیا ما به ورته مونځ مات کړی وې زه به خپلې مور له راغلی وې یا مورجانې لبیک یا مورجانې زه حاضر یمه عزتمندو مسلمانانو د خپلو میاندو قدر وکړو د خپلو میاندو سره محبت وکړو د مور فلار دعاګانې د بچي د په حق قبلیږي او د فلار دعا حدیث مبارکو کې راځي مفهوم دی د فلار دعا ته الله جل شانه د اسمانونو دروازې ورته کولاوهي یو پیر یو صاحب رالی د دواړو جهانو سردار ته عرض کوي یا رسول الله د مور حق سیوا دی کو د فلار حضور پاک صلی الله ورته فرمایي د مور بیا ورته وایي یا رسول الله د مور حق سیوا دی کو د فلار وي د مور درېیمه پیر ورته بیا عرض کوي یا رسول الله د چا حق سیوا دی وي د مور حق سیوا دی په څلورمه پیر یې ورته وفرمایل چې د فلار حق سیوا دی عزتمندو مسلمانانو خپلو والدینو سره محبت وکړو اویس قرني رحمت الله علیه باره کې راځي د مور دونه خدمت کړی دا د حضور پاک سلام زمانه کې پیدا شوی حضور پاک سلام ته خط راولېږو یا رسول الله زه به تاسو وینم دا بشارت پر صحابیت ماته میلاو شي حضور پاک سلام ته وفرمایل ته د مور خدمت وکړه په دغه به الله جل شانه ته طاعت مقام درکړي نرحب بكم في قناتنا مع مولانا محمد فياض لمناقشة الموضوعات الإسلامية ونشر المعرفة